بسم الله الرحمن الرحیم. پیل کوم د لوی سشتن په ستر نامه چې ډېر بخښونکی او مهربانه ذات دی. نن د هر انسان په ژوند کې یو د افتخار ورځ راځي. نن زما لپاره ډېر د افتخار ورځ ده چې زه د دې سیمې د بر صغیر د هغه اتل پر ژوند ما ته دا موقع راکول سوې ده چې د ده کوم کتاب د ژوند لیک دی، زه به هغه خپل خبره وکم، تفسیره وکم، د هغه بوک ریویو وکم. شروع کوم یې باچا خان چې په خپل نوم یې عبدالغفار خان و. دی د چارسدې کوم چې پښتنو اشنغر ورته ویل، د هغه په یو کلي عثمانزۍ کې وضع کېدی. د بیران خان په کور کې د دوی کورنۍ بنیادي طور د اشنغر خانان وو. باچا خان خپل په ژوند لیک کتاب کې دا کاږي چې زه په 1890 کې پیدا سوی یم. بیا د دې ماپس دی خبره کوي چې په هغه وخت کې د پیدایش د نیټې د لیکلو څه رواج نه و. په هغه ټیم کې چې به خلک پیدا کېدل، خلبو له هغه ټیم په د کلونو کې به یو داسې واقع کېده، یو داسې حادثه کېده له هغه سره بې تړی. نو په هغه وخت کې چې به څوک پیدا سو، چا به ویل چې پلانی هلک د وبا په کال کې پیدا سو، پلانی هلک د جنگ په کال کې پیدا سو، پلانی هلک د سیلاب په کال کې پیدا سو. همداسې باچا خان وایي چې زما مور ما ته ویل چې کله د ډاکټر خان صاحب د ده مشرور د هغه واده و، نو ته د 11 کالو وې. د هغه واده په 1901 کې سوی دی. نو باچا خان وایي چې زما د واده د خپل زوکړې ورځ چې کوم د اسټیمیټ لګولی دی هغه 1890 دی. باچا خان بنیادي طور دا کتاب چې کوم لیکلی دی، دا د برطانوي نوآبادیاتي دور چې کوم د ده خاطرې دي، د ده له ژونده سره نیولې. بیا تر 1940 پورې د ده کوم سټرګل پاته سوی دی، د ده کومه مبارزه پاته سوې ده، او د ده کوم تحریک و ټولې خاطرې ده په دې کتاب کې لیکلي دي. دا کتاب بنیادي طور کله چې باچا خان په 1980 کې دی ضعیفولو، اجمل خټک او نورو د ده ملګرو پر ډېر اصرار باندې چې باچا خان تا ته پکار دی چې ته پر خپل ژوند باندې یو لیک وکړې. نو په دې کتاب کې باچا خان په شروع کې دا لیکلي دي چې په دې کې ما یو ډېر غټ ویکیوم او خلا زه محسوسومه، په دې کې اوس ډېر شانم له ما پاته دي. نو پر هغه زه نورو ملګرو ته وایم چې تاسو کار وکئ، زما چې کوم یاداشتونه دي هغه به زه په دې کې ولیکم. راشروع کوم باچا خان چې کله اول وار دی د 7 کالو سو، دی د کلي د عثمانزۍ و مدرسې ته پلار واچوي. او بیا په 1898 کې ډاکټر خان صاحب دی میونسپل بورډینګ سکول پېښور ته بوتی. په پېښور کې 3 کاله پس بیا دی د هغسې د ایډورډ میشن سکول په دغه کې ډاکټر خان صاحب دی داخله کوي. بیا د نور زده کړې دورې کولې. دورې د ده د تعلیم دا سلسله روانه وله. باچا خان وایي چې کله زما د 10 امتحان ته نږدې وخت و، په دې وخت کې زموږ د دوی بزګرانو مزدوران ګرځېدلو، چونکې دی د خانانو په کورنۍ څخه و. بارامۍ کاکا د ویل موږ دورې په پېښور کې کمره وه. بارامۍ کاکا ما ته رالی، هغه به ما ته کیسې کولې د برطانوي چې کوم فوج دی چې دې کې ډېر عزت دی، دې کې که ته کمیشن پاس کې، په دې کې په دې ټولنه کې به بیا خلک تا ته په ډېر ښه نظر ګوري او به ستا به ډېر ښه حیثیت دی. ول بارامي کاکا به ما ته دا کیسې کولې. زما ورځ تر بله د فوج و خواته شوق وسو چې زه دا کمیشن پاس کم او په فوج کې برتی سم. بیا باچا خان لیکي زما پیپران شروع
د 10 پیپرانو 2 پیپران ملا پاته وو. زه چې کله ورغلم د فوجیانو دا کنټونمنټ ته، هلته زه په دا نیت وم چې دورې به زه په فوج کې برتي کېږم. دا بنیادي کوم پروسیجرز چې وو هغه یې ټوله پوره کړي وو. خط لیکل کېدی هغه ټیم و کمیشنر ته. کمیشنر د هغه ماپس را ولاړ سوی دی چې کله به دوی انګریزانو په فوج کې څوک برتي کوي، بیا به دوی تلو په هغه سړي پسې بیا انسپیکشن کوي. انسپیکشن دپاره هغه ټیمان جوړ کړي وو، هغه تللي وو د دوی وکلي ته. باچا خان دا خبره را ساتلې وه، خپل پلار ته یې نه وو ویلي و، خپلې کورنۍ ته یې نه وو ویلي. هغه ټیمان تللي دي د دوی وکلي ته، د دوی پولې معلوموي، د دوی مځکې معلوموي چې دا خلک څو جایداد لري، څو مځکې لري، څو وسایل لري. نو د دوی په کلي کې یو ویره خوره سوې ده چې دا انګریزان راغلي دي له موږ څخه دا زموږ مځکې نیسي. نو باچا خان په دا وله سره وایي چې بیا زما پلار راغلی پېښور ته، ما ته یې دا کیسه کوله او بیا تللی و د ډپټي کمیشنر آفیس ته. ډپټي کمیشنر ته چې دا مجلس کړی دی چې دا څه پیښه ده چې د انګریزان راغلي دي، زموږ پولې معلوموي، زموږ مځکې معلوموي، د دې تر شا څه لامل دی؟ نو ډپټي کمیشنر ورته وخندل چې دا ستا زوی باقاعده خط لیکلی و د فوج د کمیشن دپاره، د هغه بیا څه دا ریکوایرمنټ سي، نو دا د دې لپاره. نو چې پلار یې برته راغلی د باچا خان دورې په پېښور کې دی استوګن و د کمره وه، کمرې ته چې ورالی نو پلار ورته وخندلو او ډېر خوشحاله سو. پلار هم دا خواهش و چې دوی په فوج کې برتي سي. او بیا د خانانو لپاره فوجانو یو سپیشل ریجمنټ کې دوی ته ځای ورکوي او د دوی په فوج کې برتي کېدل ډېر اسانه و. باچا خان او یو ملګري بیا ځي، دله نوټس راځي چې ته راسه ځان حاضر که، هغه آخري مراحلو کې و. نو دی چې ورغلی هلته یې لیدل چې یو فوجي دورې د انګریز فوج یو جرنیل راولاړېږي، د هغه ځي د دوی په فوج کې د دوی سره نورې هندوانو، سیکانو، مسلمانانو هم کار کوي، هغه پر کوچنۍ اردوی وې. نو باچا خان ویلې ول ما لیدل چې د انګریز و دا بل فوجي چې و دا بېشتان یې د انګریزانو غوندې کټ کړي وو، دا سیډوس چې دوی کوچني ساتي دا د فوجیانو غوندې. ول هغه ورته وویل چې آپ بھی انګریز بننا چاہتے ہو، په اردو کې ترجمه څه ده داسې کړې ده باچا خان چې مثال ډو یو وانټ ټو بیکم ا انګلیش مین، په طنز یې ورته وویل او پر مخه یې دوه چپلاخې ووی. باچا خان ویل ما چې دا ولیدی زما تاثرات بدل سو چې دا څنګه کېدلی سي، زما وطن دی، زما خاوره ده، او دا سړی دا څوک چې په چپلاخه ووی دا دنګ هم دی تر دا بل وړ هم دی، د ولې په جواب کې څه ریاکشن ښکاره نه کوي. نو زما ملګري راته وویل چې دا زورور خلک دي، دا استعمار دی، دې ته څوک څه نه وایي، دا دلته یو معمول کیسه ده. نو باچا خان پر هغه ځای دا فیصله وکړه چې زه په فوج کې نه برتي کېږم، برته را واپس سو. دغه یوې جملې باچا خان جوړ کړي، دغه یو لمحې دغه شخصیت جوړ کړي، د ده ټول تاثرات، د ده ټول خیالات یې وربدل کړو او نن په تاریخ کې موږ دی د باچا خان په نامه پېژندو. بیا د هغه بعد باچا خان چې له دې را لرې سو، بیا دی ولاړ علیګړ ته د نور تعلیم لپاره. په علیګړ کې څو میاشتې تېرې کړې، زده کړې بیا ترسره کړې وې. بیا په 1909 کې چونکې دی د پلار کشری زوی و، نو ډاکټر خان صاحب د ده ورور هغه په لندن کې سبق وی د ډاکټرۍ سبق. بیا څو عمر پس د ده چې کله د سیکنډري ایجوکیشن او انټر ایجوکیشن دا پوره سو، نو ډاکټر صاحب دا خواهش اظهار وکړو چې ته هم راسه لندن ته، په علاقه کې تربګنۍ دي، بدۍ دي، د تشدد زیاتوالی دی، انتها پسندي ده، نو تاله پکار دی چې راسې لندن ته. خط یې وراولېږو. باچا خان چې دا خبره کور ته وکړه د مور یې خوښه نه سوه، ځکه په هغه ټیم کې د کلیوالې ښځې ډېرې ساده ښځې وې. د باچا خان مشر ورور ډاکټر خان صاحب چې ولاړی، نو په کلیو کې به دا ښځو و، د باچا خان و مور ته ویل چې دا زوی ولاړی، ستا زوی ولاړی انګریز سو، دا ستا رواج به دورې له ده څخه پاته سي، دا ژبه به ځینې پاته سي، دی به بلکل یو فرنګی ځینې جوړ سي. نو مور یې دا شی په سترګو لیدی او ډېر
بغارې به یې ولې او ډېر اصرار به یې کوي چې ته به نه ځې. باچا خان بعد کې بیا د مور خبره ومنله، له برطانیې څخه پاته سو. بیا په 1910 کې په اتمانزۍ کې نصرت الاسلام مدرسه وه. حاجي صاحب تورنګزو په مرسته دا مدرسې جوړې سوي وې. باچا خان هم د حاجي صاحب تورنګزو سره ملګری سو، دا کار یې پیل کړي، چونکې په هغه وخت کې چې په صوبه سرت په نامه یادېدله اوسنۍ خیبر پښتونخوا، په دې کې د تعلیم رجحان نه و، علم نه و، او یو بې عین سرزمین و، لاقانونیت ورباندې، نو بالکل تیارې ورباندې خورې وې. نو باچا خان دا کار پیل کړي له حاجي صاحب تورنګزو سره. حاجي صاحب تورنګزو د 400 یو مسلح مبارز و چې د ده زیات سکول آف تاټ پر دې و چې په جنگ او په تشدد سره به دا فرنګۍ باسي. نو باچا خان د ده له دا نظریاتو سره اتفاق نه کاوی او له ده سره دا کار جاري وساتئ. دوی ډېرې مدرسې جوړې کړې په علاقو کې. بیا دا کار مخ په وړاندې روان و. په 1912 کې باچا خان اولنی واده وکړي. باچا خان چې اولنی واده وکړي، د هغه بعد په 1913 کې ده به یو اخبار راتلی، دورې زمیندار اخبار و، الالهال میګزین به و. دا به راتلو، نو په دې کې ده کتلو چې په دې کې سیاسي جلسې په هندوستان کې کیږي، د برطانوي خلاف خلک راپاڅېدلي دي، جدوجهد کوي، مبارزه کوي. زموږ په علاقه کې څه داسې شی نشته، سیاسي بسر کې نه وی، نه سیاست خلکو پېژندی. نو د خلکو په زړو کې خالي یو شی و، له انګریز استعماره څخه نفرت، نور لارم دوی ته نه و معلومه. نو باچا خان ډېر خواهش لرلو چې په یو سیاسي جلسه کې شرکت وکړي. بیا دی ولاړی د اګریو جلسې ته. په 1914 کې بیا د ده اول زوی غني خان پیدا سو، چې نن یې تاسو ټوله پېژندئ، په دنیا کې یو ډېر غټ لوی لټرري سړی دی. هغه د باچا خان مشر زوی و. بیا د دې پس باچا خان لاړی دیوبند ته. په دیوبند کې باچا خان له شیخ الهند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب سره ولیدلو، او بیا په دلی کې له عبید الله سندي صاحب سره ولیدلو. د چې له هغو سره مجلس وکړي، باچا خان ویل زموږ د دوی فکر یو و. ما چې څه غوښتل، ما هم دا خواهش و چې زه فرنګۍ له دې ملکه وشړم، او د عبید الله سندي او د شیخ الهند هم دا خواهش او د هغه فکر و چې د فرنګۍ له دې ملکه شړل پکار دی او ازادي اخیستل پکار ده. باچا خان ویل زموږ ترمنځ آمد و رفت ډیر سو او موږ په آپس کې رابطې سوې. نو دارنګه باچا خان ویلې چې عبید الله سندي ما ته وویل چې پکار دی په قبایلو کې موږ یو داسې مرکز جوړ کړو چې هلته خلک موږ دې ته تیار کړو او ویې هڅوو چې د انګریز استعمار خلاف خپل صفونه برابر کړو او دوی له دې ملکه وشړو، د برې صغیره څخه دوی وباسو. نو باچا خان ویل په دا وخت کې ده ما ته کار راوسپارئ چې ته و فضل محمود مخفي، دوی ولاړ سئ د قبایلو علاقو ته، دوی د مرکز لپاره ځای وګورئ. له مرکز دپاره ځای کتلو دپاره ما و فضل محمود مخفي ولاړو. باچا خان وایي ډېر سفرونه مې وکړو په هغه ټیم کې، چونکې د ټرانسپورټ دومره انتظام نه و، خلکو به ډېر په پښوم تګ کوئ، بیا به د ریلوې سټیشنز یو ځای او بل ځای پورې تلو، بیا به په بېلابېلو شیانو کې چې تر یو نږدې ځای پورې په هغه ټیم کې چا ځان رسوئ، ډېر ستړي ډېر کړاوونه به یې وړلو. باچا خان ول موږ یو رنګه ولاړو مومندو ته چې ولاړو، په هغه ټیم کې د رابطې دپاره ټلیفون او څه شی هم نه و. کوم ټیم چې موږ سره مقرر کړی و چې مولانا عبیدالله سندي به راځي دلته، بیا به موږ ملاقات کوو، موږ ځای وکتئ چې له دې ځای څخه به صفونه برابرو او د انګریزانو په خلاف به مبارزه کوو. نو باچا خان بیا وایي چې 2 ورځې تېرې سوې، 3 ورځې تېرې سوې، مولانا صاحب پر د خپل ټیم رانغلی. په هغه وخت کې د جنگ عظیم اول چې کوم شروع سو په 1914 کې، دا خبره په هندوستان کې خوره سوه چې د
برطانیې او د جرمنزو د ترکیانو په خلاف جنگ شروع دی، عالمي جنگ دی. نو له دې د وجې بیا د سر خلاص و چې مولانا صاحب ځکه نه دی راغلی، حالات بدل و. په 1915 کې بیا دا سلسله بیا پردازي پاته سوه. په 1915 کې انګریز استعمار د حاجي صاحب تورنګزو او د باچا خان پر دا مدرسو باندې بندیز ولګوي. بیا په 1919 کې د باچا خان دویم زوی پیدا سو، ولی خان، کوم چې بیا بعد کې د پاکستان په لوی سټیټسمینو کې او په لوی سیاسیانو کې د شمارو. په 1918 کې په دنیا کې یو ډېره غټه وبا راغله. دا اوس چې کومه وبا تېره سوه، د دې وبا په څېر په هغه 100 کاله مخکې دا هم په 2019 کې راغله، هغه په 1918 کې هغه وبا راغلې وه چې په هغه وخت یې په زراو انسانان مړه کړلو او دورې انسانان به په رنځ اخته وو، څو ورځې بعد به مړه کېدو، بقاعده اجتماعي قبرونه به کښل کېدل او په دې وبا کې دنیا مړه سوه. نو په دې وبا کې باچا خان لیکي چې زما کور والا هم دا وبا ور ولګېدله او زما کشر زوی، زما زوی عبدالغني خان ته دا وبا ولګېدله او دی به ډېر بیماره پروت و. مور یې ډېره ناراضه او خفه به وله، ورته ناسته به وله ټوله ورځ و شپه، بغارې به یې ورته ویلې، چونکې دې حالات لیدلي وو چې انسانان مړه کېدلو په هغه ټیم کې، دومره د صحت نظام هم نه و، هسپتالونه هم نه و. نو باچا خان لیکي چې په هغه ټیم کې یو د زنانو چې کوم زموږ دود و دستور پاته سوي، د دوی په ذهن کې یو څه شی هغه دا و چې که چیرې یو انسان پر بل انسان راوګرځېږي، ذکر وکړي، اذکار وکړي او له خدایه خواست وکړي، نو دا ناجوړي به خدای پاک له هغه مریضه څخه واخلي و ده ته بیا ورکړي. نو باچا خان ویل زما کور والا هم دا راز دا خبرې اورېدلې وې، پر دا خپل زوی راوګرځېدله او خدای ته په ژړا سوه چې خدایه پاکه ته دا د در رنځ په ما پورې کړي. باچا خان ویل ما خو ذاتي طور پر دې یقین نه درلودو، هسې د علاقایي خبرې وې، ول چې مې کتلو دغه رنځ زما و کور والا ته ولګېدی او غني خان بلکل جوړ سو. نو زما کور والا وفات سوه. بیا په 1919 کې دا د باچا خان په ژوند کې اولنی یو ډېر اهم کال دی. په 1919 کې په هندوستان کې خلک راوپارېدل، د انګریز خلاف یې سټرګل او مبارزه تیزه که چې انګریز استعمار له دې خاورې وشړي. خاص کر په بنګال کې د بغاوت نارې ډېرې سوې. نو په هغه ټیم کې رولټ اکټ ولګېدی په هندوستان کې. رولټ اکټ دا و چې دا به انلافول ډیټنشن په انګریزي کې ورته وایي، دا به غیر قانوني طور خلک ګرفتاره کول. او دویم دا وی چې کوم خط و کتابت به په هندوستان کې کېدی، کومې رسالې چاپ کېدلې، نو په هغه کې ظاهري خبره د خلکو دا ارټیکلز کښلو او خلکو ته د پوهې دپاره د انګریز استعمار خلاف یې دوی راپارولو او د دې تبلیغ یې کولو، پر دې پابندۍ ولګولې. نو په دې مت کې بیا په جلیانوالا کې، جلیانوالا باغ په هندوستان کې یو ځای دی، په دې کې خلک راجمع سوي وو، د رولټ اکټ خلاف یې نارې والې او دې احتجاج کې شرکت کړی و. انګریز استعمار هغه وخت پر هغه خلکو مخامخ ګولۍ وچلولې، سټریټ فایر یې ورباندې وکړي، په هغې کې په سوونو کسان مړه سو. نن یو خبره کوم د رولټ اکټ او د جلیانوالا باغ په حواله سره، ډېره لویه المیه ده د هندوستان کشنی یو کشنی یو بچی یو سټوډنټ په جلیانوالا باغ چې ته ورته ووایې په دې انسیډنټ دی خبر دی، چونکې دا د په ټکس بک کې دا شی د تورشول سوي دي. خو د دې ماپس زه تاسو ته مخته بیانومه چې د جلیانوالا باغ په رنګه ظلمونه او واقعات له خدای خدمتګارو او له پښتنو سره 3-4 چنده زیات سوي دي، خو زموږ خلک ترې ناخبره دي. په جلیانوالا باغ کې دا واقعه پر 14 اپریل وسوه، 400 خلک کې مړه سو. نو په دا مت کې بیا په اتمانزو کې هم جلسه رابلل سوې وه
دا د اوتمانزو یو بل خان و. په خانانو کې هغه وخت دا فرق و چې د اکثریت خانان به دې دپاره وو چې دا به انګریزان دا خانان جوړ کړي وو. یو هغه تیر وخت کې د قبیلې د ټبر مشر به و چې هغې به د ټبر خیال ساتي، د علاقې خیال به یې ساتي، یو مشري به یې کوله، یو فیصلې به یې کولې. دویم د دې په الټرنیټ کې انګریز جرګې هم جوړې کړې، کاسمیټیک جرګې یې جوړې کړې او کاسمیټیک خانان یې جوړ کړو. نو په هغه خانانو کې دا یو خان دا شی اعلان کړی و چې په اوتمانزو کې به جلسه کوو. بعد کې دی په خبر سو چې دا د انګریز استعمار په ضد عمل دی. نو په هغه وخت کې په اوتمانزۍ کې په کتابو کې په دې کې مختلف فیګرز را روان دي. ما چې کوم هغه سیف فیګر راخستی دی هغه 50,000 دی. دا ډاکټر سید وقار علي شاه د اکسفورډ سه پی ایچ ډي کړې ده پر خدایي خدمتګار تحریک او پر باچا خان او پر پښتون میګزین باندې د ډېر کار دی. سیاسي چې کوم موقف دی هغوی په لکاو خلکو په دې جلسه کې د اوتمانزۍ په جلسه کې او دا ډاکټر سید وقار علي شاه وایي دا 50,000 خلکو 50,000 خلک په 1919 کې راټولول دا ډېر لوی تعداد او ډېره لویه خبره وه. بیا د دې ما بعد دا جلسه چې کېده دا د باچا خان د ژوند اولنی تقریر باچا خان په دې جلسه کې وکړي. خلک را جمع سو. دا خلک چې چا را جمع کړي وو څو ورځې مخکې هغه خان نه و. دا یو بېسواري ګاډۍ پاته سوله. خلک یو بل ته حیرانه کتل چې دا اوس د دې مشر څوک دی دغه څوک دی. نو باچا خان پاڅېدی و خلکو ته وینا شروع کړه. نو هغه ما بعد پښتانه ساده خلک وو. اولنۍ جلسه وه، له سیاست سره هم بلد نه و. و ده ته د باچا نوم ورکوي. د باچا نوم چې ورکوي چې دا مخکې سو دا سړی دا دومره خلکو 50,000 خلکو نمایندګي کوي دا د پښتنو باچا دی. هغه وخت کې دنیا ګلوبل ویلیج نه وه، د دوی دنیا داغه وه. دا اوتمانزۍ 400 اشنغر ځکه دوی تر دې ډېر وسایل نه و چې خلک تللي و نورو خواته خبر خو د دوی چې کوم ذهنیت جوړ سوی و د دوی دنیا دغه وه چې دوی دا وویل چې دا د دې علاقې باچا سو. سټیج ته وختئ. نو د دې ما بعد بیا باچا خان په 1920 کې گرفتاره سو. پر ده باندې دا تور و چې تا په دې جلسې کې شرکت کړی دی او خلک دې د انګریز استعمار په ضد راپارولي دي. 6 میاشتې بیا باچا خان په جیل کې تېرې کړې. بیا د هغه ما بعد باچا خان په دلی کې د خلافت په کانفرنس کې شرکت کوي. خلافت تحریک په هندوستان کې ډېر په شور و زور سره جاري و. پارټین کې اوله عالمي جنگ چې شروع خلکو له ترکیې سره د مسلمانۍ جذبې باندې دوی د تړونو سره و چې دوی ول ترکیه په دې جنگ کې بری ترلاسه کړي. انو په هندوستان کې خلافت مومنټ ډېر په زور و شور سره و. همداراز په خیبر پښتونخوا کې چې په هغه وخت کې صوبه سرحد و، نارت ویسټ فرنټیر پروینس. د نارت ویسټ فرنټیر پروینس د خلافت کمیټۍ دا فیصله وکړه چې باچا خان به زموږ د صوبې صدر سي. د دې ما بعد بیا غازي امان الله خان په افغانستان کې باچا و. دریم افغان انګلو وار سوی و. غازي امان الله خان و برطانیې استعمار ته شکست ورکړی و. دورې د هغه بادشي وه. په هندوستان کې په خاصه توګه د مولانا عبدالکلام آزاد او د نورو ملایانو او د سیاسي لیډرانو په وینا چې اوس 2 لارې له موږ سره پاته دي. یوه لار چې ده هغه دا ده چې موږ به دلې جنګ کوو له انګریز استعماره سره، په زوره به دوی له ملکه شړو. او دویمه لاره له موږ سره دا ده چې دلته پیرنګی قانون دی موږ به اجرت کوو. دا خبره چې وسوه چونکې دوی بیا دا دغه وکړي چې موږ دونه توان نه لرو چې د دې استعمار په ضد وجنګېږو، په دې کې موږ خرابېږو. دا دویمه لاره یې غوره وګڼله او پر دې باندې خلک متفق سو چې اجرت کوو. اجرت دوی بیا 2 اپشنه وو، یو ایران و یو افغانستان و. ایران چې و هغه شیعه سټیټ دی، شیعه سکول اف تاټ خلک پکې ډېر دي او افغانستان سني خلک ډېر دي. په هغه رویه بیا دوی ولاړو د افغانستان فیصله یې وکړه. په افغانستان کې غازي امان الله خان ته بیا لور ولېږئ چې موږ درځو دلته خپل صفونه برابرو د انګریز استعمار خلاف بیا جنګ کوو.
غازي امان الله خان ورته ویل تاسو زموږ وروڼه یاست، مسلمانان یاست، زموږ همسایګان یاست او پر ته پیرنګی راغلی دی، نو ابادیتي نظام دی، ته یې غلامان کړي یاست، بالکل موږ ځای درکړو راسئ. نو په هغه وخت کې د 10,000 خلکو انتظام د افغانستان باچا غازي امان الله خان وکړي. کله چې د هغه بعد دا خبرې کېدې، ملایانو باقاعده پر اجرت باندې فتواوې ورکړې او تر دې حده یې ورکړې چې دا خبره هم پکښې وه چې که چا اجرت ونه کوي پر هغه خپل کور ولا طلاقه ده او اجرت دا فرض دی، دا به ټوله کوي او پښتنو خو پر اسلام سر ورکوي او چونکې دا دوی ته مذهبي فریضه ښکاره سوه چې اجرت پکار دی. د ډاکټر سید وقار علي شاه د ریسرچ په دغه سره 2,000 خلک افغانستان ته هجرت وکړي. غازي امان الله خان چې کتل چې دا خو بیخي ډېره دنیا راله، دوی افغانستان چې کوم انتظام کړی هغه د 10,000 خلکو، خو دوی له روان 2,000 خلک او د پاکستان څخه، د سند څخه، د پنجاب څخه، د هندوستان له نورو ځایونو څخه قافلې راتلې پېښور ته، پېښور کې جمع کېدې او یو داسې ماحول و چې دورې به د چا د ګاډیانې چلولې، نور کارګو چې به وي، خلک چې به کم رسولو، دا له انسانانو ډک وو او له دوی څخه پیسې هم نه اخیستلې. خلکو کې داسې جذبه پیدا وه. نو په هغه ټیم کې باچا خان بیا وایي او په دې کتاب کې نسته، د باچا خان په لټریچر کې سته، ما هغه راخستی دی چې دا یوه جمله به ویل کېده: برباد هو پروانه هی ناشاد هو پروانه هی جو بھی ہے اے دوستو کابل چلو کابل چلو، چې هر څه دي کابل ته ځو کابل ته ځو. خلک بیا ولاړو کابل ته، خو کابل کې چې پاته سو په هغه وخت کې برطانیې استعمار چې سوچ وکړي دا دوی ته د ګټې کار ښکاره سو چې دا خو موږ ته ډېره فایده وسوه، سیاسي خلک ټوله له برصغیر ووتو، زموږ خلاف چې کوم سټرګل و په هغه کې به هم کمی راسي او موږ ته به اسانتیا پیښې سي. دا خلک چې بیا دورې ولاړو، باچا خان وایي ما زه هم په دا هجرت کې له دوی سره ولاړم. باچا خان وایي دورې ما محسوسه کړه چې له د باندې هېڅ نسي کېدلی. زه په دا فکر ورسېدم چې که هر څه کول وي په میدان کې به یې کوي. او باچا خان ول د دې څخه مخکې خلکو منډې ولې او ګیلې یې کولې، خو سم ډایرکشن ورته نه و چې دا انګریز استعمار له دې ملکه څنګه شړل پکار دی او د دوی د غلامۍ څخه ازادي څنګه اخیستل پکار دی. باچا خان ول ما فیصله وکړه چې انقلاب، دا د باچا خان بیا یو ډېر مشهور قول هم دی چې انقلاب د منډو ترنډو کار نه دی او نه د جذباتو کار دی، دا ډېر د سړې سینې کار دی. د هغه بعد باچا خان بیا رالی خپل کلي ته په 1921 کې پر 1 اپریل د انجمن اصلاح الافاقینه بنیاد یې کښېږدو. انجمن اصلاح الافاقینه بنیاد یې ولې کښېږدی؟ باچا خان محسوسه کړه چې په پښتنو کې د یو تنظیم کمی دی، بیا د دا نوم کښېږدی انجمن و تنظیم ته وایي اصلاح الافاقینه. دا یو هغه تنظیم چې د افغانانو اصلاح به کوي. افغانانو باچا خان چې وکتل د دوی چې کوم تېره مشاهده پاته سوله، دی د پښتنو یو قسم ډاکټر چې موږ ورته وایي نبضګر و. په پښتنو کې په علاقه کې 2 رنځه و. یو رنځ خو د غلامۍ و، خلک غلامان و، انګریز استعمار دا ټوله علاقه کولونایز کړې وه. دویم رنځ د پښتنو کې د قبایلیت و، د انتها پسندۍ قبایلیت پر سوده نظام. د دې په ضد باچا خان محسوسه کړه چې د دې خلاف هم مبارزه پکار ده او دا ریفارمز پکار دي په سوسایټي کې، ځکه چې ریفارمز ونسي جاهله خلک، انتها پسنده خلک، بنیاد پرسته خلک هېڅکله ازادي نسي اخیستلی. دوی په خپلو اپوس کې ځله اخته دي، لوی لوی جګړې وې په هغه وخت کې په پښتنو کې. باچا خان د دې ټولو شیانو په ضد بیا دا تنظیم جوړ کړي چې هغه ته نوم ورکړي انجمن اصلاح الافاقینه. انجمن اصلاح الافاقینه دا کار وکړي چې په هغه وخت کې په صوبه سرحد په هر ضلع کې د خپل انجمن د دې تنظیم جوړ کړي د ډسټرکټس پر سطح باندې. او د دې انجمن اولنی کار دا و چې دوی به په دې علاقه کې سکول جوړوي. پښتنو ته د تعلیم دپاره سکولونه نه وو،
یو د پېښور غوندې ښار کې به سکول و، هغه به هم د خانانو او د سرمایهدارو زامن پکې سبق وی. د عامو پښتنو دپاره نه تعلیم و، نه سکول و، نه د درس و تدریس داسې انتظام و. په هغه وخت کې باچا خان په خیبر پښتونخوا کې د ډاکټر سهیل خان په وینا ډاکټر سهیل خان پر باچا خان باندې پی ایچ ډي کړې ده. هغه په خپل کتاب الټرنیټیو ویژن فار ایجوکیشن، باچا خانز الټرنیټیو ویژن فار ایجوکیشن کې لیکي چې باچا خان هغه وخت په خیبر پښتونخوا کې 110 سکولونه خلاص کړل. په هغه وخت کې 110 سکولونه خلاص کړل. دا د دې انجمن په مرون منت و، دا سرکاري سکولونه نه و. دا باچا خان او د ملګرو او دا تنظیم چلولو بقاعده دې ته یو خپل پروګرام ورکړي، دغه یې ورکړي، دا سکولونه روان سو. او د دې ماپس باچا خان د علاقې دورې شروع کړي. باچا خان د پښتنو کلي کلي ته دورې شروع کړي چې دوی با خبره کړي چې انګریز استعمار راغلی دی، دا شړل پکار دی، تاسو په خوب ویده یاست. د هغه ما بعد انګریز استعمار په هغه ټیم کې په صوبه سرحد کې د اف سی آر قانون کوم چې دا اوس تر 2011 پورې په ایکس فاټا کې و، اوسنۍ خیبر پښتونخوا کې هم دغه نظام په هغه وخت په صوبه سرحد کې و. د دې د خاتمې دپاره دوی مبارزه کوله. نو انګریز استعمار د اف سی آر د 40 قانون لاندې باچا خان 3 کال با مشکک جیل ته ولېږئ. باچا خان یې بوتی د ډیر اسماعیل خان و جیل ته. په ډیر اسماعیل خان جیل کې باچا خان څه وخت تیر کړي. د هغه ما بعد یې بیا بوتی د ډیر غازي خان و جیل ته. د ډیر غازي خان د جیل نه پس بیا باچا خان د علاج د معاینې دپاره بوتی د لاهور و جیل ته. باچا خان وایي اول وار چې دوی کله ماته اتکړۍ را لګولې، چونکې زه لوی سړی وم، 6'3" د هایټ و. او باچا خان وایي زما جسامت دغه غټ و، نو د اتکړۍ چې دوی را لګولې دا زما په لاسو په پښو کې نه راتلې. بیا بقاعده دوی یو ترکان را وغوښتی، د اتکړۍ به بقاعده په چټک وټکولې. او دا اخر زه داسې په د تکلیف اخته کړی وم چې دا زما غوښه به داسې زه له راټوله کړې به وه او بقاعده به وینې را باندې بهیدلې. انګریز چونکې د ده په جیلو کې دا نظام ده ورکړی و چې خلک ټارچر کول دي، کنې د جیل هم څه قانوني څه رایټس د جیلانو. په هغه ټیم کې باچا خان ویلې ول یو وخت کې دی د خپل جیل کیسه کوي چې داسې خوراک مې مشترکوي چې یو وخت کې ما د خپل خوراک پاته سوی خوراک اوس چې هر رنګه و، انسان خو خوراک ورته کول پکار دی چې د انسانانو خوراک نه و. بهرحال موږ کاوی. ول ما یو ورځ د خپل پلیټ راواخیستی، هلته پښې به ګرځېده په دا جیل کې، ما ورته کښېږدی. ول زه یو ګنټه دوې پس ما ورته پام سو چې پښې هم هغه خوراک نه خوړی. یو داسې خوراک یې موږ ته راکاوی چې هغه یو حیوان لا نه خوړی، د هغه یې ډډه کوله. د دې ما بعد باچا خان لیکي چې زه کله د ډیر غازي خان په جیل کې وم، ما له خط رالی زما له مور د خواسه چې زه درځمه دورې ډیر غازي خان جیل ته، ما او تا به ملاقات وکړو. باچا خان ول ما چې وکتل زما مور ضعیفه شسوله، ما نه غوښتل زه دې ته دا تکلیف ورکم، دا به څو سټیشنان بدلی او بیا به تر ما پورې راځي. ما په جواب کې ورته وویل چې مورې څو عمر پس زما دا د جیل دورانیه ختمیږي، زه به آزاد سم، در به سم، بیا به ووینو. باچا خان ویل د دې ما بعد بیا زه ولاړم لاهور ته. د لاهور په جیل کې د لاهور په جیل کې باچا خان په دې خپل ژوند کتاب کې لیکي چې د لاهور په جیل کې موږ 4 ملګري وو، موږ د قرآن شریف درس و تدریس کوي، قرآن شریف موږ په ترجمه وی، او زه د اسلام له ډیرو رښتینو حقیقتو سره خبر سوم. چونکې وختي زه په کلي کې وم، د اسلام متعلق د مذهب متعلق به ډېرې څو خبرې کېدلې او موږ به منلې. زه په اول وار د اسلام په صحیح معنا په حقیقتو او د اسلام په فکر زه پوه سوم. باچا خان وایي چې موږ دورې پوره د قرآن ختم وکړئ او بیا به مو پر دې تفسیرې کولې او یو بل ته به مو وایي. د هغې ما بعد باچا خان وایي چې زه برته ډیر غازي خان جیل ته راولېږلم، دورې ما ته خط میلاو سو چې ستا مور مړه ده. باچا خان وایي زما په ژوند کې دا یو ډیره د غم ډکه ورځ وه. او د دې ما بعد باچا خان وایي 3 کاله چې زما کله پوره سو په 1924 کې زه له جیله خلاص سوم.
دی چې کله بیا خپل کلي ته رالی په هغه وخت کې باچا خان ویل زما زړه مطمئنه سو چې ماشومانو نارې ولې چې فخر افغان رالی، فخر افغانه په خیر رالی له زندانه. دا شعارونه ولو په کلي کې خلک راجمع کېدل. زه چې به هر ځای تلم خلک به راجمع کېدل. زه چې ډېر ستړی سوم له خلکو فارغه سوم نو کور ته تلم، مال دورې به څه آرام وکم، ډېر ستړی سوی وم، ډېر سفر مو کړی و. باچا خان ویل چې کور ته ولاړم، کور ته هم د کلي ټولې زنانې راغلې وې او په کور کې هم هغومره راشو. باچا خان ویل د دې ما بعد بیا باچا خان لیکي چې په 1926 کې زه د کانګرس و میټینګ دپاره کلکتې ته ولاړم. بیا باچا خان لیکي چې په 1926 کې زما د پلار مرګ وسو. د پلار د مرګه پس باچا خان ځي عجله دا د دویم کوروالا سره باچا خان یوه خور او سره وه. باچا خان وایي چې موږ کله حج ته ولاړو د حجه پس ولاړو فلسطین ته په هغه ټیم کې، چونکې د شتمن خلک و، د باچا خان پلار ډېرې مځکې درلودې، نو شتمنو خلکو به د حجه پس تلو قبله اول ته فلسطین ته. باچا خان وایي موږ ولاړو دورې د مسجد عمر په سیړیانو کې زما کور والا غزاره سوه او د هغې ما پس د هغې ساه وختله، دورې مړه سوه. بیا ډاکټر سید وقار علي شاه د دې باقاعده تفصیل په خپل کتاب او په خپل ریسرچ ورک کې لیکي چې زما یو ملګری دا اوس 2-3 کاله مخکې اسرائیل فلسطین ته تللی و چې هلته په مسجد بلال سره کومه هدیره وه، دورې پر یو قبر باندې د عبدالغفار ایلیچ د دوی په خپله ژبه کې لیکل سوي و چې قبر ما ولیدی. باچا خان وایي کله چې زما کوروالا دورې وفات سوه، ما بیا د هغې 40 دپاره 40 شپې دورې تېرې کړې او د فلسطین پر معامله باچا خان خبره کړې ده چې په هغه وخت کې ما د فلسطین و خلکو ته دا وویل چې تاسو د خپلې مځکې پر د اسرائیلیانو پر د یهودیانو مه خرڅوئ. ول هغو راته وویل موږ دا مځکې ځکه ورباندې خرڅوو 100 کاله پس بیا امام مهدي راځي، دا زموږ مځکې دي، دا ورته موږ ته ځینې راواخي او نن 100 کاله پوره سوي دي، دوی لا په هغه انتظار دي. او د دې بعد بیا په 1926 کې باچا خان برته راځي خپلې صوبې ته. په 1928 کې باچا خان ویل ما یو ډېره لویه خلا محسوسه دا که چې زموږ قوم یو ډېر پراخ قوم دی، په افغانستان کې اوسي، دلته په دا علاقه کې په قبایلو کې اوسي، په صوبه سرحد کې اوسي، په بلوچستان کې اوسي، خو دوی څه خپل اخبار نه لري، څه ما په پښتو کې کتاب ونه لیدی، څه میګزین ونه لیدی. باچا خان وایي ما دا کمی محسوسه کړه. د دې ما بعد باچا خان راولاړ سو د پښتون میګزین پښتون رساله کم چې تر ننه پورې دا رساله ده نن هم د باچا خان فاونډیشن او باچا خان ټرست له جانبه دا سلسله روانه ده. تقریبا 100 کاله کم 100 کاله د دې رسالې کېږي. دا هغه وخت کې باچا خان د پښتنو دپاره شروع کړه چې پښتانه ادیبان او پښتانه لیکوالان په دې کې خط لیکي، ارټیکلز لیکي او د پښتنو د اصلاح دپاره په دې کې لیک کوي. باچا خان د پښتون میګزین دپاره ډېر کار وکړي او ډېر یو په هغه ټیم کې د پښتنو خو دا رواج و، زنانه خو بلکل د دا شانو میرمه وه. په هغه وخت کې یو رایټره وه الف جان خټکه، دا هم خدایي خدمتګاره وه. دا بیا په دې دغه کې په دې میګزین کې د نورو سړیو سره دې ښځې هم ارټیکلز کښلو، الف جان خټکه. او د دې ترڅنګ د دې پښتون میګزین ایډیټر چې کوم و پښتو کې مدیر ورته وایي دا ماسټر عبدالکریم سو. د دې ما بعد په 1990 کې باچا خان ویل چې کم خلک چې په هجرت کې تللي وو د هغه ما بعد هغه خلک له هغه ځله ډسپرس سو، څوک لاړو ماسکو ته، څوک لاړو ایران ته، څوک لاړو نورو ملکو ته. نو تعلیم یافته ځوانانو دورې علمونه دا کړي وو، بیا برته رالو د خپل کلي ته. باچا خان ویل موږ افغان یوت لیگ په نامه یو تنظیم جوړ کړي چې دا به د زموږ د فرنګي خلاف دا مبارزه نور دوامداره جاري وساتي او د دې په شرایطو کې دا ولیکي چې په دې کې به تعلیم یافته ځوانان خلک ګډون کوي.
بل زموږ د تحریک نور د انجمن اصلاح الافاقینه نور سپین ږیري رالو چې دا خو ته بنیادي نکته دا کې لیکلې چې په دې کې تعلیم یافته ځوان شرکت کولی شي، نو دا موږ به څه کوو. باچا خان ول د هغه مابعد بیا موږ د خدای خدمتګار تحریک اعلان وکړ. خدای خدمتګار تحریک د باچا خان په ټوله مبارزه کې هغه پرایم تیم ورته وایي، هغه د خدای خدمتګار تحریک دی. په هغه وخت کې په 1919 کې باچا خان او د ملګرو د مبارزې پس 100,000 نان وایلنټ غیر مسلح خلک تیار کو او دوی به په هندوستان کې د انګریز استعمار په ضد مبارزه کوله او د دوی بیا خپل الفنامه او چا چې به په خدای خدمتګار تحریک شرکت کاوی هغه به باقاعده دا لوزنامه کوله، دا الف بیا اخیستی چې خدای ته د خدمت ضرورت نسته، د خدای د بنده خدمت د خدای خدمت دی. خدای چې دی زموږ خدمت ته حاجت نه لري، د خدای د بنده سره ښېګړه کول پکار ده. انو د هغه پس بیا خدای خدمتګار تنظیم فعال سو او په هندوستان کې خپله مبارزه شروع کړه او د دې په دغه کې یو ډېر ضروري هم شک دی له ما یېرېدی. په دې کې باچا خان لیکي چې د خدای خدمتګار په الفنامه کې موږ دا هم لیکلې وه که انګریز استعمار چیرې یو خدای خدمتګار ونیوی په جیل کې دی به ضمانت نه کوي، ضمانت به نه کوي او معافي به نه اخلي. چې هر څومره کلونه تېرېږي دی به دا جیل تېروي، دا خوارۍ به وړي، دا ستړې به وړي، خو له خپل اهدافو له خپلې مبارزې به نه راپرشا کېږي. دا کار ډېر ستونزمن و. هر چا چې به په دې تحریک کې ګډون کوي نو ده به ډېر سوچ فکر کوي چې له دې بیا راپرشا کېدل نه دي په کار. په هغه وخت کې په پښتنه معاشره کې دا د باچا خان د انجمن اصلاح الافاقینه او د خدای خدمتګار تحریک دومره اثر وسو پر دې ټولنه باندې چې تر یو ډېر حده پورې په پښتنو کې برداشت رالی، عدم برداشت یې ختم کړي، فیوډالیزم یې ختم کړي، د تعلیم و طرف ته د خلکو رجحان سو او بنیادي طور په پښتنو کې د سیاست بسر کې د سیاست لپاره هغه پلیټفارمز باچا خان ورته جوړ کو. دوی له سیاست سره اشنا سو، پښتانه په اول وار له تنظیم سره اشنا سو، له مبارزې سره اشنا سو. نو دا قدر باچا خان کتل چې ورځ تر بله ډېر په تیزي سره په پښتنو کې دا فکر خورېدی چې انګریز له دې وطنه شړل دی او دا خاوره زموږ خاوره ده، دا وسایل زموږ وسایل دي او موږ به انګریز استعمار له دې خاورې پسې اخلو. د هغه مابعد په 1920 کې باچا خان انګریز استعمار یو وار بیا و جیل ته چې 3 کاله جیل سزا دته سناو سوه. نو باچا خان دا چې کله جیل ته ولاړی هم په هغه ورځ پر 23 اپریل په پېښور په کیسهخوانۍ بازار کې د دوی ملګري یو خدای خدمتګار و پیرنګي نیولی و جیل ته بیوی، دا نور خدای خدمتګار ورباندې پسې و چې ځینې راخلاص یې کړي. نو په دا دوران کې هغه د خدای خدمتګار جیل ته ځین بوتې، دوی جمع دا د جیل و مخ ته د کیسهخوانۍ و بازار و دې ته ویل کېږي. انګریز استعمار د فوجان رالو پر د خدای خدمتګارانو یې مخامخ ټکان وکړو. په دې کې تقریبا 100 خدای خدمتګار شهیدان سو. د بله میاشت د اپریل 23 بیا پر مئی په میاشت کې پر 28 مئی په ټکر په مردان کې د ولاکې نوم دی، په دې کې خدای خدمتګار را جمع سوي وو او د باچا خان او د خدای خدمتګارو دریایي غوښتنې کوله، پروټیسټ یې کولی. او په پښتنو کې د خدای خدمتګار تحریک سمخ کې پروټیسټ چا نه پېژندی، سیاست چا نه پېژندی او تنظیم نه و. دا هغه اولنی دغه و او انګریز استعمار دا علاقه یو بفر زون ګڼلې وله. د بفر زون لوی بفر زون اول افغانستان و، دویم سرحد و، دغه ټیم سرحد و. دا ځکه بفر زون ګڼلی و چې له دې ځایه به بیا موږ د خلکو مقابله کوو، د روسیانو کم کمیونیست بلاک چې دی د دې به مخنیوی کوو. نو دوی نه خوښول چې په دې خاوره کې د سیاست وسي، پر سیاست بندیز و. او انګریز استعمار باچا خان ته په جیل کې دا هم ویلي و، خط یې ورالېږلی و چې ته د خپل د سکولو کار کوه، د فلاحي کار کوه، خو ته به سیاست نه کوې، ته به دورې نه کوې او خلکو ته به نه ځې. نو پر داسې باچا خان له دوی څخه معذرت کړی و. باچا خان یې هم بیا په جیل کې ساتلی و.
بیا یو میاشت بعد د کیسه خوانۍ د واقعې بعد پر 28 مۍ په ټکر کې اویا خدای خدمتګاران باندې دغسې انګریز استعمار برطانوي فوجان مخامخ ټکان کوي او دا خدای خدمتګاران له دې دنیا څخه ځي. بیا په اګست کې پر 24 اګست په بنو کې یو علاقه ده خدای خدمتګاران چونکې په ټوله صوبه کې داسې پیلاو سوي وو او داسې مضبوطه تنظیمونه وو او اعصاب یې ډېر مضبوط وو، مبارزې ته ډېر چمتو وو. دوی په هیڅ صورت دې ته منلو ته تیار نه وو چې دا خاوره دې نور غلام پاتې سي، دا خاوره به موږ له فرنګۍ ازادوو. پر 24 اګست په اتخیلو کې هم د هغه خدای خدمتګارانو د رهایي دپاره احتجاج کوي. بیا انګریز استعمار ورباندې رالی، د دوی کې په سوونو خلک شهیدان کو. نو نن هم که تاسو ورسئ په اتخیلو کې وګورئ د دې جیل تر څنګ ادیره جوړه ده، دا کې خدای خدمتګاران پراته دي. د خدای خدمتګارانو باقاعده یو پوره ادیره جوړه سوه، همداسې په ټکر کې همداسې د کیسه خوانۍ خپله ادیره وه. د دې ما بعد باچا خان بیا له جیله راخلاصېږي، 3 کاله ټیم پوره کوي، برته دی راځي و خپلې صوبې ته. او د دې ما بعد بیا باچا خان لیکي چې په 1915 کې په برصغیر کې الیکشن و، په 11 صوبو کې الیکشنز وسو، په هغه کې په 9 صوبو کې کانګرس بری ترلاسه کړي او په 3 صوبو کې مسلم لیګیانو. دا اوله صوبه وه د صوبه سرحد چې په دې کې کانګرس بری ترلاسه کوي، په نورو اکثریتي مسلمانو علاقو کې دا بری چې هغه مسلم لیگ ترلاسه کوي. د کانګرسو د خدای خدمتګار په حواله سره څه غلط فهمۍ دي چې باچا خان خلک پر باچا خان باندې اعتراض کیږي چې تا دا دومره لوی تحریک دا خدای خدمتګار تحریک ته د پښتنو سیاست تا په کانګرس کې انضمام کوي، دا زم سو. دا خبره بیا مورخین او کم چې ریسرچرز لیکي د باچا خان او د خدای خدمتګار چې کم لیټریچر دی اکه تاسو بیا وګورئ په هغه کې دی دا انضمام نه و، دا الحاق و. په الحاق و په انضمام کې فرق دا دی، انضمام چې کله کېږي ستا تنظیم ډیزالو سي، ستا عهدې ډیزالو سي، ستا بنیادي چې کم یونټ سي هغه ډیزالو سي، هغه پوره په دا بل تنظیم کې انضمام وکړي، بیا د هغه په نامه یادېږي. د خدای خدمتګارو د کانګرس ترمنځ دا الحاق و. د کانګرس په باچا خان د هندوستان د سیاست پر لوړه سطح کولو دپاره دا محسوسه که چې د یو لویو پارټۍ سره دغه پکار دی، اتحاد پکار دی، الاینس پکار دی او د دوی سره په شریکه مبارزه پکار ده. چونکې د کانګرس موټو هم دا وه چې دا خاوره ازادول پکار دی. او بیا باچا خان چې کله په جیل کې و تر ټولو اول یې مسلم لیګیانو ته خپل ملګري لیږلي وو چې تاسو ورسئ له دوی سره خبره وکړئ، موږ دوی به ګډه مبارزه وکړو. نو هغو دا خبر ورته کړی وه چې زموږ جنګ خو دلته له هندو سره دی، زموږ له انګریز استعماره سره هغه جنګ نه دی. نو خدای خدمتګارو چې دا خبره واورېدله، چونکې هندوان خو په خیبر پښتونخوا کې دومره نه ولو د هغه وخت صوبه سرحد، دا خبره دوی ذهن نه اخیستله چې دا اوس څه خبره کوي له هندو سره د ده څه مسله ده. نو هندوانو مسلمانان خو په پنجاب او په نورو دلي او په ممبۍ کې دا ډېرو، دا خبره هلته واره کوله. د خدای خدمتګارو دا خبره څه په ذهنو کې نه کښېنستله چې دا اوس دوی څه خبره کوي. خیر له دوی مایوسه سو، بیا ولاړو له کانګرس سره یې ولیدو، له ګاندیجي او د جواهرلال نهرو سره یې ملاقات کړی و. په هغه ملاقات کې بیا دا خبره سوې وه چې ګاندیجي ورته ویلي وو که ستاسو هم دا موټو ده، دا ویژن لري چې دا خاوره له انګریز استعماره فارغه کول پکار دی، ازادول پکار دی، موږ تاسو بیا ملګري یو. د هغه ما بعد بیا دا الحاق وسو له کانګرس سره او د کانګرس په اتحاد سره دوی بیا په صوبه سرحد کې د 1915 الیکشن وګټئ چې په هغه کې اکثریت 40 سیټانو دغه 19 سیټان خدای خدمتګار وګټو او د بقایه سیټان بیا مسلم لیگ او د نورو خلکو وګټلو. بیا مخته باچا خان د 1901 سره نیولې بیا تر 10 پورې
د خپلې صوبې او د پنجاب له صوبې څخه بند سوی و. کله چې اوس موږ ته دلته اورو په پاکستان پر ځینو سیاسي خلکو په یو صوبو دوو کې بندیز وي، همدا بندیز و باچا خان کاله خپل کلي ته نه دی تللی. د هغه ما بعد بیا باچا خان چې دا بندیز ورباندې ختم سو، بیا دی ولاړی خپل کلي ته. د هغه ما بعد بیا ګاندیجي رالی د باچا خان په بلنه و پېښور ته د خدایي خدمتګارو د کانګرس ترمنځ امانګي بیخي زیاته وله. باچا خان به ورتلو د هندوستان په مختلفو سیمو کې په جلسو کې شرکت کوي او له ګاندیجي سره به دورې کولې او په دا دورو کې په دا جلسو کې به دوی د انګریز استعمار خلاف مبارزه کوله. بیا دغه سلسله روانه وه چې بیا سیول ډیسوبیډینس، سیول نافرمانی په هندوستان کې دا تحریک شروع سو. په دې کې خدای خدمتګارو او کانګرس بړچړ کې حصه واخیسته. یو مخکې خبره له ما پاته سوه، باچا خان ویل کله چې ګاندیجي له افریقې رالی په هندوستان کې مبارزه شروع کړه او په کانګرس کې ډېر حیثیت و، چونکې ګاندیجي ډېر لوستی سړی و او ډېر لوی عالم سړی و او خپل فکر او مبارزه خلک وده ته ډېر اټرکټ کېدلو. نو باچا خان لیکي چې په دغه وخت کې چې کله ګاندیجي په کانګرس کې بیا دا بدلون راوستی چې نور موږ په زاریو په خواستیو انګریزان له دې ملکه نه شړو، دا یو سم سټرګل غواړي، دا مقاومت غواړي، د دې خلاف خلک راپارول پکار دي. نو په دا وخت کې بیا باچا خان لیکي چې قائد اعظم چې پر کانګرس دا سختې فیصلې وکړي او د مبارزې لاره یې دغه که، بیا قائد اعظم له کانګرس څخه خپلې لارې رجلا کړي. د هغه ما بعد بیا په 1942 کې او داسې په مختلفو وختو کې باچا خان گرفتاره سي، بیا رایله سي، گرفتاره سي، رایله سي. او خدایي خدمتګاران د ډاکټر سهیل خان په وینا، چونکې د پر دې باقاعده ریسرچ کړی دی، پی ایچ ډي ده، هغه لیکي چې 15,000 څخه 14,000 پورې خدایي خدمتګاران په یو وخت کې په جیل کې پاته سوي دي. جیلونه به جیل برو تحریک، بوک هړتال، دا پلانه، دا کم چې نن زموږ په معاشرو په ټولنه کې کم سیاسي اکټیویټیانې وي او د سیاست کولو طریقې وي، دا په هغه وخت کې دا بنیاد لا غځی په دې په پښتنو کې دا بنیاد لا غځی څه راشرو سوی دی. بنیاد یې هغه و چې په هغه وخت کې دا خدایي خدمتګارو دا دغه شروع کوي او دا به د دوی د مبارزې مختلف طریقه کار وي. نو بیا په 1540 کې برته باچا خان را خلاصیږي. بیا په 1946 کې برته الیکشن کېږي د صوبه سرحد درود دیس سیټې چې دی هغه خدایي خدمتګاران ګټي او په هغه کې 17 سیټان مسلم لیګیان ګټي. نو برته د ډاکټر د باچا خان مشر ورور ډاکټر خان صاحب د دې صوبې وزیر اعلی سو او په 1920 کې 3 جون پلان ورته وایي. په دې کې دا فیصله سوې وه ماونټ بیټن و کانګرس و مسلم لیګ د دوی ټولو په مشاورت سره چې هندوستان به موږ جلا کوو. په دې کې دا خبره وسوه او دا فیصله وسوه چې مسلمان اکثریتي علاقې هغه پاکستان د مسلمانانو ملک جوړیږي او د هندوانو اکثریتي علاقې څخه به هندوستان جوړیږي. او دا تیر چې کوم الیکشن سوی دی د 46 څخه چې په کومه صوبه کې د چا حکومت وي، دا اختیار به د هغه حکومت وي چې موږ له چا سره ځو، د هندوستان سره ځو او که بیا له کانګرس له پاکستان سره ځو. نو په دې کې یوازې مسله د صوبه سرحد و خلکو ته دا ورپېښه سوه، بنیادي دغه خو دوی دا فیصله کړې وه چې فرق به دا وي چې وروره پر دا لار به ویش کېږي. خو د صوبه سرحد دپاره د دوی فیصله جلا وه. په صوبه سرحد کې چونکې د خدای خدمتګارانو حکومت و، باچا خان ته د کانګرس په میټینګ کې دا وویل سو چې تاسو به دغه نه کوئ، تاسو ته دا اختیار نسته چې تاسو دا فیصله وکئ، دا اختیار تش د له نورو صوبو سره دی، چونکې د هغو حکومت دی، هغه دا فیصله کولی سي ستاسې په صوبه کې به ریفرنډم کېږي. باچا خان ویل په دې ځای کې تضاد ماته ښکاره سو او زه خاموشه پاته سوم او ماته د کانګرس د بې وفایي څه اثرات راغلو چې دا خلکو له موږ سره بې وفایي وکړه، د انګریز په شړلو کې زموږ دونه مبارزه، زموږ دومره سټرګل، دا دوی موږ وچا ته پرېږدي. او د کانګرس په دې میټینګ کې باچا خان و ګاندیجي ته مخامخ وویل چې you have thrown us to the wolves.
تا موږ د پېښوریان چرمشان ورته وایي، چرمشان دي که چرمخان دي، چرموشان، دا ورته وایي. د دې په مخکې مو توس کړو، موږ مې داسې بې سهاره پرېږدو، زموږ دومره سټرګل. خو ډاکټر صاحب وقار علي شاه وایي چې د دې په شا کې یو خبره بله وه. هغه خبره دا وه چې د بنګال کومو خلکو په هندوستان کې چې دا سټرګل و، په دې کې یو ډېر د ازادۍ سرخیل خلک بنګالیان هم وو، دوی ډېر سټرګل کول او د بغاوت نارې له بنګاله ډېر راتلې. هغوی یو د ګریټر بنګال سوچ درلودی. د هغه د مخنیوي لپاره دا د پښتنو صوبه استعمال سوی، که چیرې دوی ته دا بیا رایټ ورکول سو چې ستاسو حکومت دی ته فیصله وکړي، خو دوی خدمتګاران نو دوی خو غوښتل ځان ته یو آزاد حیثیت غوښتی، یا دوی له هندوستانه سره تلو، یا دوی چې کوم دغه یونایټډ انډیا خو پاته نه سوه، نو له هندوستانه سره به تلو یا بیا آزاد تګ غوښتی. له دې شي رامنع کولو دپاره هغه لار بیا جوړه سوه. او باچا خان په دې کتاب کې د ده نیمه مبارزه ده. نیمه مبارزه ځکه لیکل سوې ده چې باچا خان په دې کې د برطانوي نوآبادیاتي دور ذکر کړی دی، کوم چې بیا د پاکستان د وخت د مشکلاتو ذکر دی. او په دې کې یو بله خبره کومه، باچا خان د خپل زوکړې د ورځ دی او بیا تر 20 ورځې 14 کاله 6 میاشتې او 9 ورځې د برطانوي په جلو کې راتېرې کې، او برطانیې دا سړی له خپلو خلکو له خپلې خاورې ځکه بندي ساتئ چې د ده دا 14 کاله 6 میاشتې او 9 ورځې لیرې ساتلو باوجود د دې تحریک دومره اثر و، د دوی چې کوم تحریک خدای خدمتګارانو د هغو پر دې خاورو په تعلیمي حواله سره او چې کوم د پښتنو کې د ریفارمز کارو په دې حواله سره ډېر لوی بدلونونه راغلي وو چې دا سړی که موږ د خلکو ته وریله کوي نو دا سړی به څه کارونه وکړي. د دې مابعد بیا په پاکستان کې هم له باچا خان سره دا عمل روانو. دا د دې کتاب څخه هټ کې دې کتاب خالي تر 40 پورې دی. د دې مابعد په پاکستان کې هم باچا خان 18 کاله جیل تیر کړی دی او جلاوطني وړي دي. 8 کاله په افغانستان کې جلاوطن او په آخره کې د خپل د دغه وکړي چې ما وصیت یې وکړي چې ما په شیشنباغ جلال آباد دورې د خپله خاوره و کور یې مو دی چې جلاوطن و نو هلته هغو کور ورکوي، هلته ما پټ کوي شخ کوي. نو دا د باچا خان ټوله مبارزه وه. وایي په خانۍ کښې هم ملنګ و د چنار په شان یې دنګ و. ظاهره د باچا خان ډېر جګ سړی و ځکه هغه شاعر چنار ورته وایي. او وایي چې عظمت یې د اغیارو سترګې سوځي، چې عظمت یې د اغیارو سترګې سوځي، هر پښتون دی باچا خان غوندې بدنام شي. نو زموږ دویم سیشن اوس آغاز کوو. په دویم سیشن کې ترتیب دا دی چې سوال به مختصر وي نمبر 1. دویم دا دی سوال به د ټاپک مطابق، د 2 سوالو اجازه نشته. نو یو سوال دی په سیکنډ راوند کې ته دویم سوال کوی سي. نو چونکې که چیرې اجازه یي اول سوال د سټیج د خوا دی. هغه سوال دا دی چې سره له باچا خان چې د اشاره ورته وکړه چې باچا خان دیوبند ته ولاړی دورې، یعنې ابوالکلام آزاد صاحب سره د تعلق و، په جلو کې د ترجمان القرآن سټډي کوي، سندي صاحب سره تعلق و. بیا څه وجه وه سره له دې چې صادق ژړک هم دې ته اشاره کړې ده چې دارالعلوم دیوبند ته ایوارډ ورکړي چې دا یو رهنما دی. بیا اخر څه وجه ده چې د مذهبي خلکو او په ذهن کې ډېر غلط فهمیان شته او دته په ډېر چپو رپو نه مو ویل کېږي. د دې په جواب کې باچا خان لیکي، په خپل کتاب کې دا جواب باچا خان کړی دی. باچا خان لیکي چې په هغه وخت کې زموږ په کلو کې د دنیاوي تعلیم هغه رواج نه و. ما چې کله دا سکولونه پرانستل، حالانکې زما تعلق له دیوبند سره مو له عالمانو خلکو سره مو، خو بیا هم پر ما دا فتوا لګېده په هغه ټیم کې به یو متل ویل کېدی د باچا خان په ضد او د ملګرو په ضد چې سبق د مدرسې وای، د پاره د پیسې وای، په جنت کې به یې ځای نه وي او په دوژخ کې به غوټې وي. نو دا خبره به کوله. او دویمه خبره به دا کوله باچا خان ویل چې بیا کله ما پښتون میګزین دغه کوي چې دوی ویل دا پښتو چې دا د دوژخیانو ژبه ده او چې چا دا ژبه ویله مطلب په دې کې تعلیم کوي او د دې لیک لوست یې کوي د دې به 3 نسله په دوژخ کې وي. باچا خان بیا دلته یو ټوکه لیکلی دی چې په مشق کې چې د دوی څه چا دا پوښتنه هم نه کوه
چې سړی په دې کې کم سړی له دوزخه راغلی دی چې دا ورته معلومه ده چې دا د دوزخ ژبه ده. نو د دې بنیادي وجه دا وه چې انګریزان داسې پلانټډ خلک ساتلي وو د علماو په جامه کې، کم چې علما نه وو، جنون علما نه وو. جنون علما سره د باچا خان ډېر ښه تعلق وو. د دیوبند ورباندې څه فتوا نه ده راغلې، د کلي علاقې د انګریز استعمار څه پلانټډ د اسلام په جامه کې خلک وو، هغو به دا فتوا ورباندې لګوله، که نه د مدرسې چا دغه کړی وي. مهرباني کول ودان چې په هغه کې د پښتو سوال هم راوړوئ. خلک خو وایي د دوزخ ژبه ده، زه به جنت ته له پښتو سره ځم. زما سوال دی د تا چې کوم زما ژوند زما جدوجہد د باچا خان ایکسپلین کړي. زموږ په ینګ جنریشن کې که چیرې موږ هسټري ته وګورو په 16 سنچري کې او په میډ 17 سنچري کې خاص کر ریولوشنز چې کوم رالو، انجلو ریولوشن چې کوم په 16 سنچري کې راغلی او په 17 کې امریکن او رشین ریولوشنز چې کوم رالو، نو په هغه وخت کې چې مطلب مشکلات په پولیټیکل انسټیبلټي به او د دې فنډامنټل رایټس به دوی ته نه میلاوېدو. او که چیرې موږ دا نریشن د باچا خان ته ورکو، د هم د دې خلاف یا د فرنګي خلاف چې کوم رایټس فنډامنټل رایټس هغه دوی ته نور کړ، د انقلاب و طرف د خپل حقوق په طرف ته جدوجہد شروع کړي. نو ستا په خیال په دا اوس ینګ جنریشن کې د انقلابي سوچ نه پیدا کېدنګ یا د انقلابي سوچ نسته، د دې مین څه وجه ده؟ ډېر ښه سوال دې وکړئ. تا زما خیال وپوښتی، زما تاثرات یې وپوښتل او زما نظر غواړي چې پر دې باندې څه دی چې په ځوانانو کې د انقلاب هغه دغه نسته او دې لپاره څه کول پکار دی. بنیادي وجه دا ده چې باچا خان په دې کتاب په تناظر سره به زه جواب درکړم چې باچا خان په دې کې لیکلی دی چې انقلاب د جذباتو کار نه دی، انقلاب ډېر د سړې سینې کار دی، انقلاب علم غواړي، انقلاب پوهه غواړي، انقلاب تنظیمونه غواړي. نو چې نشتوالی دی کمې ده، د دې که بیا موږ په علاقه او په سیمه کې ریسرچ وکړو، دلته الټریسي زیاته ده، تشدد زیات دی، قبایلیت زیات دی، بنیاد پرستی زیاته ده. نو دا ټول هغه شان دي چې هغه د دې سره د باچا خان د فکر سره او بیا چې کوم قومونه ازادي اخلي د هغه سره په تضاد کې دي. دا شان چې موږ ورکم کو او پر دې باندې راغبه سو او پر دې باندې ډومیننټ سو چې موږ خپل معاشره کې ځوانان د علم و طرف ته، د تنظیم و طرف ته، د شعور و طرف ته او پر دې باندې دا کار وکړو، بیا به چې کله انسانان شعور ومندي. او یو وخت کې د دې یو جواب در کومه، ولی خان څخه یو چا سوال کړی و چې دا د پښتنو جغرافیه څنګه ده او انقلاب او دغه موږ په کومه جغرافیه کې اوسېدل غواړو. ولی خان ورته خبره د جغرافیې نه ده، موږ قوم جوړوو، قوم څه مراد باشعوره قوم، تعلیم یافته قوم، لوستی قوم، منظمه قوم. نو چې کله قومونه جوړ سي، قومونه بیا په خپله ځان ته فیصلې کوي، سرحدات ټاکي او د خپل مستقبل فیصله کوي. نو دا به مبارزه غواړي د علم په رڼا کې او د تعلیم په رڼا کې. دې لپاره کار کول پکار دی او ناامیدي نه ده کول پکار. انشاءالله وخت به راشي دا به ټوله ترسره سي. زما خپله دا سوال هر وخت په ذهن کې راځي، باچا خان د پښتو لیډر و، پښتو ژبې سره ډېره مینه لرله. نو د دا میشن کې دی یا پیل یې بولې یا دغه یې بولې چې د پښتونستان د جوړېدن غوړګره پښتون سره یو کم. نو دا ولې اگر پښتانه چې کوم ایسټ پاکستان د لید بلوچستان کې د کې پی کې د افغانستان کې د ولې یونیټي ولې نه کور. ور دویم دا سوال دی خو کې پی کې دا سوي دي د ولې دا زړه موټیوز یا ډیزایر یو چې د زه د افغانستان کې پټ سم. دوه سواله وسو. اول سوال ته راځم چې باچا خان دومره سټرګل وکړي، خو بیا هم پښتانه د سټیټ نه کوي ور کوم چې تا پښتونستان یاد کوي هر څه چې دي. خو د دې خبرې جواب دا دی، باچا خان په لاس کې ګولز نه و، د انسان په لاس کې سټرګل وي، ویژن وي. وکټري چې ده نو علیه السلام پر خپل قوم باندې بیخي زیات تبلیغ وکړي، خو په آخر کې خپل زوی هم د پر دې باندې قانع نه کوي چې اسلام خدای پاک یو دی او دا اصلي دین دی. نو خپل سټرګل یې وکړي، ګولز اچیومنټس دا د انسان په لاس کې نه وي. پر باچا خان بیا که تنقید کېدلی سي، د باچا خان پر پاتوی
د ده پر ویژن کېدلی سي، د ده په سټرګل کې که څه کمي وي دا ما تاسو ته بیان کړي، که په دې کې څه کمي وي او په مبارزه کې څه کمي وي، که په شهادتو کې څه کمي وي او د تعلیم په مد کې څه کمي وي او بیا په سیاست کې څه کمی وي، پر هغه سوال کول پکار دی. ګولز چې هغه د انسان په لاس کې نه وي، نو هغه ټیم پښتنو هم چې په څومره لوی تعداد د باچا خان د فکر ملګرتیا پکار وه، پښتنو هغه ملګرتیا نه ده کړې. باچا خان خپل کار تر پایه وکړي. او دویم سوال د جلال آباد غدی، د جلال آباد په حواله سره باچا خان خو د وصیت دی، بیا ریسرچرز پر دې کار کړی دی چې باچا خان ولې دا وکړو. باچا خان ویل زه به شپینجری وم، او باچا خان دا خبره لیکي چې کله چې بیا پاکستان آزاد سو، په کینه سره د دوی او پاکستان یو آزاد د مسلمانانو ملکو، خو هغه پیرنګی، هغه شینسترګی، د هغه اتور قانون د پاکستان د جیلو په دغه کې، هغه جیلونه ماته یو ډېر لوی فیور ښکاره کېدی. پر ما دومره ظلمونه په دې ملک په جیلو کې وسو، او بیا زه و خپلو خلکو ته نه پرېږدلم، او پر ما یې ډېر ظلمونه وکړو، او زما ملګري یې مړه کړل. تقریبا په بابړه کې 600 کسان خدای خدمتګاران مړه سوي دي. باچا خان یو قسم یو دا و. دویم د سوات یو مورخ دی، هسټورین دی، پرویز شاهین، د دې جواب داسې لیکي چې خلک باچا خان یو ډېر ساده سړی ګڼي، خو هغه باچا خان یو ډېر هوښیار سړی و. باچا خان د دې فیصلې په شا کې پرویز شاهین صاحب دا لیکي چې باچا خان ځکه د جلال آباد اظهار وکړو چې انګریز استعمار د پښتانه په ټکړو کې تقسیم کړي دي. په سیکنډ افغان انګلو وار کې د ګندمک ټریټي بیا وسوه، او بیا دلته په پاکستان کې پښتانه په قبایلو کې جلا دي، په بلوچستان کې جلا دي، په سرحد کې جلا دي. نو هغه دا ولیکلو چې دا د انګریز استعمار راکشلي لیکي دي. باچا خان وایي باچا خان ځکه دا فیصله کړې ده، وایي په دنیا کې چې کوم دغه مقبري وي د خلکو، د دوی یا ریلیجیس افیلیشنز ورسره وي یا نور څه سینټیمنټل تړونې ورسره وي، د دنیا په یو قانون کې، د UDHR په قانون کې او د دنیا په انټرنیشنل قانون کې ته خلک له هغه څه بیا نسې بندولی. لکه په ګورونانک چې موږ ګورو، د پاکستان او د هندوستان ترمنځ تعلقات سم نه دي، خو بیا هم د عالمي قوانینو په تحت دا خلک راځي و پاکستان ته انټرنس کوي او برته ځي. د دې تړون لپاره، د دې قوم د تاریخي تړون لپاره باچا خان دا فیصله وکړه په خپل مرګ، خپل د ژوند مبارزه وه، د مرګ هم مبارزه وه، چې دا یو قوم دی، دا یوه ژبه وایي، دا یو تاریخ لري. ډېر مننه. زما یو سوال د باچا خان چې کوم د نن وایلنس په باره کې دی. باچا خان چونکې د ګرد نړۍ کې د نن وایلنس یا په نور الفاظ کې د عدم تشدد د ټولو غټه لمبردار و، لیکن موږ که د نړۍ تاریخ وګورو، په دنیا کې داسې امپایرز راغلي دي، کاغه رومنز دي، کاغه ساسانیان دي، کاغه تاتاریان دي یا نور دي، هغه داسې دي د غریبو یا د محکومو قومو حقوق یې بالکل د پښو لاندې کړي دي په زور باندې. مطلب د باچا خان د نن وایلنس چې کوم دغه دی، دا کم زی پور په دې کې مطلب خپل حق در اخیستلو پور کې چې دی، مطلب دا به موږ څنګه اخلو؟ مطلب په بله لیول کې موږ ورته وګورو، علامه اقبال په خپل د اقبال په فکر کې په دا ځای کې سره ټکراو دی. اقبال چونکې په خپل دغه کې وایي گفتن جهان میں تو آیا به تو می سازد دی، وایي د الله سره زما یو فرضي مذاکره ذکر کوي چې الله ما ته وویل چې مثال کومې دنیا ته ما ته راواسه، دا ستا دپاره سازګاره ده، سټیبله ده که نه ده؟ ما ورته ویل چې نه می سازد، دا نه ده زما دپاره سازګاره. ویل الله ما ته ویل برهم زن، دا مطلب د بیخې وکړ سره ویې نړو. که موږ دا زموږ 80 کاله تاریخ ته وګورو، مطلب بالکل یو استعماري قوتونه دي زموږ پر حقوق باندې مطلب قابضه دي، دغه دي. دا در څو پورې په نن وایلنس باندې موږ حاصلو. په نن وایلنس چې دی دا تاریخ دا شی ثابت کړی چې موږ نه دی حاصل کړی. زموږ علاقې تر اوسه پورې هغه رقم پاتې شوي دي. نو دا به تر کومه حده پورې باچا خان په دغه کې د نن وایلنس هغه شته؟ ډېر ښه سوال دی. باچا خان دا فکر لري، باچا خان لیکي چې د نور دپاره عدم تشدد یو مفاهمت دی، افهام متفهم دی. زما لپاره عدم تشدد عقیده ده. وایي I adopted non-violence by a creed. دا دی لیکي په کتاب کې دا جمله په انګریزي کې شلې ده. او د عدم تشدد تر شا ځینې د هغه وخت سیناریوز کتل پکار. باچا خان دا ولي په هغه وخت کې باچا خان چې په کومه ټولنه کې ژوند کوي، هغه ټولنې پر ډېرو معمولي خبره په سوه انسانان یو د بل وژل، د یوسفزو، د خټکو، د
د جنگ تاریخ که تاسو وګورئ پر ډېرو معمولي کیسو د کشنیانو پر جنگ هم په سوو په زرو انسانان پښتنو مړه کړي دي او پښتنو کې لویه خامي دا وه د انتها پسندۍ پر معمولي خبره عدم برداشت کې. نو باچا خان چې دا ټول حالات ولیدل د دې په ضد بیا باچا خان دا فکر پیدا کړي چې دا خلک کې عدم برداشت ختمول پکار دی، په دوی کې د برداشت ماده پیدا کول پکار دی. او باچا خان په لیټریچر کې یو واقع ده چې د دوو خلکو ترمنځ جنگ جګړه سوې وه، نو باچا خان برته هغه تیرې حافظې سره د دا د خو چې دا خدشه درلودله چې نور مړي به هم کېږي. نو باچا خان ولاړی د دې یو کس کوټه ورلی یا ځوانان به ورخلاصه کړي دا کوټه جارو کړه. نو د کور هغه مالک رالی چې باچا خان ته د پښتنو ډېر لوی لیډر یې ته راغلی زما کوټې ته وبیا د جارو راخستی دا کوټه صفا کوي. په دې دا خو ډېر د شرم خبره ده زما دپاره هم او ډېره بیخي د شرم خبره ده. باچا خان د دې په جواب کې ورته وایي چې آیا د انسانان وژل په خپلو آپس کې دا دومره لوی بدي کول دا وینې تویول دا ستاسو دپاره بده خبره نه ده؟ نو باچا خان خپل قوم ته د یو پیغام په توګه په دوی کې د برداشت ماده پیدا کولو په توګه د عدم تشدد او باچا خان د دې په شا کې یو بله خبره هم کوي چې ما د عدم تشدد فلسفه له آخري پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څخه اخیستې ده چې کله د مکې دورو په هغه ټیم کې مسلمانانو توان هم درلودی وس هم درلودی چې له کفارو څخه بدله واخلي، ځکه په اولنی وخت کې چې کله پر حضور سلم باندې نبوت دغه وسو دی نبی سو نو کفارو پر د ډیر زیات ظلمونه وکړو. هغه وخت د وس نه درلودي. کله چې بیا د په اخرنی وخت کې دی له مدینې هجرت وکړي مکې ته د هغه وخت کې ډیرو کفارو ته چونکې که مسلمانان ډیر زورور هم سو د بدله ځینې اخیستلی سوه خو د عام معافي اعلان ورته وکړي. خو د حضور سلم باچا خان د عدم تشدد خبره چې کوي بیا د بار بار لیکلې ده چې دا دی د حضور سلم سره تړي چې دا ما هغه سنت خپل کړی دی چې د اسلام هغه سنت دی او د حضور سلم هغه سنت دی چې که ته وس هم ولرې ته به له چا بدله نه اخلې. باچا خان د دې فکر سړی و چې خلک په خپله خبره پوهه کول پکار دی، اویرنس کول پکار دی. جنگ د مسلې حل نه دی. په دنیا کې که جنګونه سوي دي اخر کې خلک ټیبل ټاکس ته راځي. ډېره مننه. او هغه صاحب چې کوم سوال وکړي د یو بل دغه هم دی چې موږ په دریم سیشن کې به ډسکس کړو چې یا د تشدد فلسفه اوس موږ خپلوی سو که نه سو خپلوی. زما سوال دا دی روح الله صاحب څه چې د بالشویزم چې کومه نظریه پیښ شوله او پر باچا خان باندې دغه تور ولګېدی، نو د دې تور متعلق باچا خان صاحب په خپل کتاب کې کوم مجلس کړی دی د بالشویزم ته؟ په دې کتاب کې باچا خان د دې متعلق هم یو خبره کړې ده. باچا خان ویل د خدایي خدمتګارو خپله وردی وه چونکې دوی تنظیم و دوی به کار کوي او د دوی په تنظیم کې بنیادي نکته دا وه چې که ته په ورځ کې هر کار کوي، روزګار کوي، نور کار کوي، ذمهداري کوي، 2 ګنټې به ته به خدایي خدمتګارۍ ته ورکوي. خدایي خدمتګارۍ ته بیا داسې ورکوي بیا به پراپر د دوی خپل یونیفارم و سپین یونیفارم راتلی چې د هغه څه وخت پس بیا نورو خدایي خدمتګارو باچا خان ته دا وویل چې دا خو ډېره خرنېږي او پر دې باندې د اخره ژر معلومیږي موږ دپاره ډېر مشکل یاره ورځ یې مینځو. نو بیا باچا خان ورته وویل چې تاسو ځان ته یو رنګ وټاکئ چې هغه بیا دغه اخره نور باندې معلومیږي او خرنېږي ډېر نه. نو بیا دوی په آپس کې خدای خدمتګاران کښېنستو د سور رنګ انتخاب یې وکړي او په هغه وخت کې دوی به ویل چې دا ځوانان په دې کې ډېر ښه ښکاري او ځانونه به یې ډېر خوند ورکول په دې کې. نو انګریز استعمار چونکې له کمیونست بلاک سره د دوی اختلافاتو نو چې هر رنګه د اسلام په جامه کې چې کوم وختي سوال وسو پر باچا خان مبارزه یې ډیکنسټرکټ کوله او د خلاف یې سټرګل کوي او پر دې تورونه پورې کول. په هغه کې یو توري بل دوی ته دا موقع ور پیدا سوه چې دا ریډ شرټ آرمي ده، دا د بالشویک دغه خلک دي، دا دلته یې رالیږلي دي، دا هغه تبلیغ کوي او دغه کوي. نو باچا خان هغه د اعتراض چې کوم دی هغه داسې ردوي او باچا خان دا وایي چې په هغه ټیم کې زه له بالشویزم او بالشویک دغه سره دومره ولد هم نه وم. په 1919 کې چې کله بیا په روس کې انقلاب رالی نو د دې جواب باچا خان څه داسې کړي دي.
لکه تا چې څنګه منشن کو لکه په 1919 کې د جران والا چې کوم انسیډنټ وسو، بیا د هغه بعد په 12 اگست 1948 کې کوم د بابرا انسیډنټ وسو، دا موږ ته دا راشو کوي موږ د آیډنټیټي کرایسس موږ ته راشو کوي. آیا ستا په سوچ باندې باچا خان د دې په باره کې کم سوچ و؟ حتی کې د سوچ بعد کې موږ دا وایو چې د سوچ سیکولر سوچ و. د پاکستان سټیټ موږ د ریلیجیس نیشنلزم پر بنیاد باندې موږ ټریټ کوي، یا که موږ ایتنیک چې کوم زموږ سوچ دی پر دا بنیاد باندې زموږ سره ظلم شروع؟ دا سوال د کتاب څخه اټ کې دی او که دا سوال بیا دریم سیشن ته کو ډسکشن، چونکې زه د رولز پابند یم د سټډي سرکل پر دې به بیا په دریم سیشن کې ډسکشن وکړو. زما سوال دا دی چې په جنگ عظیم اول کې او په جنگ عظیم دویم کې خو د هندوستان فوج استعمال شو، ټول استعمال شو، په دې کې پښتانه استعمال شوي دي که نه دي استعمال شوي؟ یو دا دویم چې کوم تحریک خلافت عثمانیه ماتېدله په دې کې خدایي خدمتګارانو کردار ادا کړی دی که نه دی ادا کړی؟ دا دوه سوالو جواب چې لږ واضح شو. ډېر ښه سوال یې وکړي. د دې خبره هم باچا خان په خپل کتاب کې کړې ده چې کله په شمله کانفرنس کې موږ ناست وو او باچا خان وایي چې انګریز استعمار دوی ته وویلې چې په دویم جنگ عظیم کې به تاسو زموږ مرسته کوئ او د دې مرستې په نتیجه کې به بیا موږ ستاسو مرسته کوو. په هندوستان کې نو جواهرلال نهرو ګاندیجي چې خلک یې د عدم تشدد علمبرداره ګڼي او بعضې اوقات خلک دا خبره هم کوي چې باچا خان د عدم تشدد فلسفه له ګاندیجي اخیستې ده، کوم چې بالکل یو مفروضه ده. باچا خان ګاندیجي لیکي چې په دې کانفرنس کې ټولو خپله خبره وکړه خو باچا خان خاموشه پاتې سو. دا خبره دته خوند ورنکه. په دې دا د نظریاتو سره په تکرار کې خبره وه، دا د جنگ خبره وه. جنگ خبره باچا خان زما ټول ملګري ما ټول عمر دا تبلیغ ورته کړی دی چې موږ به په عدم تشدد سره خپله فلسفه ورکوو. بیا په هغه فلسفه لاندې بیا دوی په سوو په زراو کارکنان شهیدان سو، خو د خپلې دې خبرې راپرشا نه سو. نو ګاندیجي بیا جواهرلال نهرو ته په خپل خط کې کاږي د دې ټولو واقعاتو د دې جنګ پس چې ما خو د عدم تشدد دعوه کوله او دا داسې وخت پر موږ باندې رالی، یو داسې امتحان و چې زموږ د ټولو پښې وکپېدې، خو عبدالغفار ثابت قدم پاته سو. د خپل په عدم تشدد کومه فلسفه وه پر دې ثابت قدم پاته سو او په دې کې حصه وانه اخیستله. چې بیا تا سوال کوئ چې تا ول دوی په دویم جنګ عظیم کې د کانګرس او د نور هندوستان د خلکو سره دوی شامل وو که نو؟ خدایي خدمتګاران په دې کې نه وو سره شامله. او د دویم د خلافت مومنټ خبره تا وکړه. خلافت مومنټ کې خدایي خدمتګاران ورسره شامل وو او پر دې باندې باچا خان شپږ میاشتې جیل هم وړی دی او د خیبر پښتونخوا د خلافت کمیټۍ په مشاورت سره باچا خان د خلافت د سرحد د خلافت کمیټۍ صدر وټاکل سو. د ملګرو سره معذرت کوم، دوه سوال اجازت نه ولو. بهرحال د باچا خان چې کوم د په هغه کسانو کې شامل و چې د تقسیم برصغیر خلاف ول، په هغه کې د دیوبند ځینې غټ عالمان هم ولو. نو د تقسیم برصغیر که دوی دغه چې کوم جدوجهد دی دا پر یو ځای سره چلولی وای، دا به نه وای په کار به نه و، دا به یو ګټه به نه وای راوړې چې د باچا خان او د چې کوم برصغیر غټ علما و دغه وخت دوی پر ګډه باندې یو داسې تحریک سره چلولی وای چې د برصغیر د تقسیم څخه پاتې سوی وای، دا به د زموږ علاقو ته یو ګټه نه وای پاتې سوی. ډېر ښه سوال دی وکړي. دا خو داسې وه په دې کتاب کې باچا خان لیکلی دی د له علماء دیوبند سره په هغه وخت کې چې شیخ الهند او مولانا عبیدالله سندي وو، ټوله کیسه ما وکړه چې دوی تر دې حده زه له ملګري سو چې موږ ته په قبایلو کې یو مرکز جوړول پکار دی او بیا له هغه سره مبارزه کول پکار دی. لیک لوست په ذریعه هم دوی د انګریز استعمار خلاف خلک را بیدارول کوشش کول. دا وسو خو بهرحال د جیوګرافي په وجه د دوی ترمنځ هغه دغه رانغلی، هغه الاینس جوړ نه سو. خو بنیادي طور د علماء هند او د کانګرس او د خدای خدمتګار د برطانوي استعمار په حواله سره نظر یو او دوی به پر خپل ځای مبارزه کوله او بالکل ممکنات خرڅه کېدلی سو چې دا او داسې وو، داسې بیا ډېرې خبرې وې، بالکل ممکنات به ولو ډېر څه به کېدلو، خو دغه